د میچنګیټ تاڼې په حدود سب ضلع ټاون کې په یو کور کې ډزې شوې دي. په دې ډزو کې یو زنانه مړه ده او د هغې لور چې کوم ده هغه زخمي ده. د دې د قتل دعوه چې د دې په خاوند باندې شوې ده. دې حوالې سره وحید الرحمن نومي کس دی، دا د سب ضلع ټاون اوسېدونکی دی. د رپورټ درج کړی دی چې د رور خپل کور والا ته ویلې خپلې ښځې ته چې یاره ته د مور پلار نه په خپل جایداد کې حصه واله. په دې دواړو باندې وایي د ده ورندار او د ده رور جګړه شوې ده. دغه رور یې غوسه شوی دی، په دې خپلې ښځې باندې ډزې کړي دي. نو د دې مودی وحید الرحمن چې کوم دی د ده ورندار مړه ده او دا کله چې دا ښځه لګېدلې نو دې سره دې لور هم لګېدلې ده، هغه زخمي ده. ملزم تښتېدلی دی. پولیس د دې ملزم خلاف د 302 او د اقدام قتل اف ای آر درج کړی دی. وجه چې کوم ده هغه هم دغه د په اف ای آر کې یاده کړې ده چې کوم ملزم دی هغه خپلې ښځې ته ویې چې ته خپل مور پلار نه په خپل جایداد کې حصه واخله او هغې ترې نه اخیسته. په دې باندې د دواړو جګړه شوې وه. پولیس وایي ای په دې کې د ملزم خلاف اف ای آر هم درج کړی دی او د هغې د ګرفتارۍ دپاره یې چاپې وهل هم شروع کړي دي. لیکن چې کومه زنانه ده نو هغه په اسپتال کې ده او هغه په بېهوشه حالت کې ده. لکه مور یې مړه ده او لور یې تر اوسه پورې په اسپتال کې بېهوشه پرته ده.